اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران میناوال تاسو قربان یم سم تاسو ګورئ چمکني ټي وي تنظیم چمکني چې د چمکنو یو ویل ناون تنظیم دی رفایاما کې هغه ډېر اهم کردار ادا کوي دوی په مختلف ادوار کې مختلف ټایمونو کې د کلي د غریبانو او د نورو خلکو د کلي د صفایي لحاظ سره نور چې کوم اکټیویټیز دي دوی ډېر زیات کړي دي او دوی ډېر ویل ناون تنظیم دی د څو کالو نن کم د تنظیم چمکني کم دغه کور کمیټې میټینګ هغه وشو هغې کې څه لږ د کور کمیټې کم دغه چې میټینګ کې دوران کې میټینګ کې څه چینجز وشول چې پکې جی ایس چې کوم هغه چینج شو ورسره چیرمین هغه نوی منتخب کو موږ سره د دې تنظیم چمکني کم کان ولاړ دي هغوی سره به په دې هکله خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صدر صاحب نن ستاسو د کور کمیټې چې کوم میټینګ وشو د هغې باره کې زموږ د کلي خلک یا ستاسو مینهوال دي یا زموږ مینهوال دي هغوی ته څه وویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره شکریا چې تاسو موږ له وخت راکړو دلته موږ سره په دې کور کمیټې میټینګ کې موږ سره شرکت وکړو. زموږ میټینګز خو وقتاً په وقتاً جاري وي د اکټیویټیز حوالې سره او څنګه چې زموږ د تنظیم کمې عهدې دي چیرمین جنرال سیکرټري یا پریزیډنټ یا وایس چیرمین نو دا مونږ یو ټینور دې دپاره مقرر کړی وي 2 کاله. نو مونږ سره چې کوم چیرمین و صاحبزاده هشام خان مونږ سره ډېر ښه ټایم په دې ایز ا چیرمینشپ مونږ سره په تنظیم کې تیر کو ټایم هم ورکولو فینانشلی سپورټ هم د هغې مونږ سره ډېر زیات و خو فلحال هغې خپل چې کوم ټایم و هغه پوره شو او هغې د مزید ایکسټینشن د هغې معذرت وکړو چې یاره زما مصروفیات زیات دي او زه باقي لکه داسې ټایم نشم ورکولی چې کوم ټایم ماته ایز ا چیرمینشپ ضرورت دی. نو د هغې د وجې مونږ کور کمیټۍ دا مشوره وکړه او په دې باندې مونږ دا فیصله وکړه چې تاجدار خان زمونږ د مزید 2 کالو دپاره د تنظیم چمکني چیرمین منتخب کو او انشاءالله امید ساتو چې دوی به د دې ذمہدارۍ ډېر په ښه طریقې سره د نباولو خپل پوره کوشش کوي او ورسره دغه شان جنرال سیکرټري چې کوم عهده وه د حاجي عماد خان نو هغې هم دغه سیم مصروفیاتو په وجه باندې هغې هم د دې نه معذرت وکړو. نو په دغه وجه باندې مونږ د اسفندیار خان د ایز ا جنرال سیکرټري د کور کمیټۍ په مشورې سره د منتخب کولو فیصله وکړله او دوی دواړه مونږ سره ولاړ دي. انشاءالله مونږ د الله نه امید ساتو چې د دې چې کوم دا خدمات دي او کوم ایفرټس دي دا به د تنظیم د پلیټ فارم نه د کلي د خیر ښېګړې دپاره انشاءالله جاري او ساري ساتي. ډېره مننه مهرباني. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لومبیا خو جی چمکني ټي وي د طرفه تنظیم چمکني چیرمین منتخب کولو باندې تاسو ته مبارکباد وایي. دویم سوال به درنه دا کوو جی چې نوې ذمواري تاسو په کوم نظر د خپل ذموارۍ ته ګولو یو څنګه پیدا کوئ سره کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت سوان بھائی ټول نړومبی خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ له په شارټ ټایم کې ټایم راکړو تاسو راغلی او زموږ میډیا کوریج دپاره زه خو چې د تنظیم چمکني سره ډېر ټایم نه وابسته یم او ایز ا ورکر دی کې خپل خدمت چې مانه سونه کېږي هغه زه کومه لګیا یم خو زما د تنظیم چې کوم مرګري دي او کوم چې زموږ د ایگزیکټیو کمیټي ممبران دي دی چې د خپل سایډ نه فیصله وکړه چې موږ ته د تنظیم چمکني چیرمین منتخب کوو. نو زه دی د فیصلې ډیر زیات قدر کوم او دی چې زه شکریا ادا کوم چې دی په ما باندې دونه اعتماد وکړو چې زه د تنظیم چیرمین منتخب کوم او ان شاء الله زه خپل کوشش کوم او د کوشش نه زیات په ان شاء الله خپل وس کوم چې سونه مانه کې دي شي زبر د خپل کلی د خدمت لپاره د تنظیم چمکني سایډ نه پوره چې مانه سونه تعاون کیږي کاغذ ما جانی وي که زما مالی وي زبر پوره خپل کنټریبیوشن کوم پدې کې. الله تعالی دې توفیق درکړي. جنرال سیکرټري تنظیم چمکني لپاره اسفندیار منتخب شو کوم چې د مسکین آباد سره تعلق ساتي ډایریکټیو ممبر هم دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مبارک هم شه جی. ډیره مهرباني نعمت سبحان بھائی تاسو د موقع باندې بس ویل غواړي دا د ګلونو هار نه بلکې تاسو وګڼه چې تاسو د ازغو هار د ګوجو تاسو وس ویل غواړي. بالکل دا خبره تاسو صحیح ده. اول خو ټول نه ډیره مهرباني تاسو چې تاسو مونږ لراغی او د عوامو ته خپل دغه وړاندې کولو لپاره مونږ ته مقرره کا او دویمه زه شکریا ادا کوم د خپل مشرانو چې په مونږ باندې دا اعتماد وکړو او تاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې دا یو د ګلونو هار نه د ازغو هار ورته ویلی شي چې مطلب د ذموارۍ دی. الله تعالی دې مونږ په دې کې کامیاب کړي او الله تعالی دې دا وس راکړي چې د دوی په امیدونو باندې مونږ پوره
راشو جی او خپل د کلی د خلکو ډیر زیات مدد او خدمت وکړو امین امین الله تعالی دې وکړي چې ته تنظیم په هغه باندې بلکې سوکنو په معیار باندې تاسو برابر راشئ او په دې دا دعاګیو چې الله تعالی دې دوی له همت او برکت ورکړي چې دوی د خپل کلي د خپل قوم په صحیح طریقې سره خدمت وکړي. په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.